Lemon Shaitan Najim Bismillahirrahmanirrahim. Then the first year chemistry was start को first chapter the unit number first to stoichiometry या stoichiometry چې څه وته موایي نو دا مونږ سٹارټ کوو ان شاء الله په پښتو کې نو اولنې مونږ پیژنو چې stoichiometry وایي څه ته نو stoichiometry بیا په ډیفینیشن کوو ډیفینیشن نه بعد به ایکسپلین کوو خو په ډیټیل باندې ان شاء الله اولنې دا دی چې دا د combination of two words دی the word which is called stoicho मतलब یو ورډ مونږ ویلی شو سټیکو او یو میټران یا میټري اوس دا چې کوم دي اولنې پوینټ نمبر 1 دا دی چې د گریک ورډ دی دا خبر تاسو ته یاد ای چې دا ورډ کوم دی د گریک دی د ورډ گریک دی گریک ورډز دا گریک ورډز دی د دې سټیکو مطلب دی سټیکو دلته مونږ ولیکو چې سپیس مسله ده د دې مطلب دی ایلیمنټس او د میټري مطلب دی میټران یا د میټري مطلب دی میجرمنٹ پیمایش ته چې څه ویل کیږي میجرمنٹ نو دا میجرمنٹ او ایلیمنٹ اوس زه ډیفینیشن کوم د ډیفینیشن نه بعد به دا مونږه 1 by 1 ایکسپلین کو نو زه لیکم د برانچ of chemistry which deal with the study of quantitative measurement of reactants and products is called stoicho دي ته موږ سوا stoichiometry اوس اولنې خبره ده د دې کې quantitative measurement یا quantitative دا اصل مقداري quantitative مقدار په دې ډیفینیشن په یو ډیفینیشن بل کو یو ډیفینیشن بل د دې نو لیکل شي چې د برانچ اف کیمستري دغه باندې په یو د برانچ اف کیمستري which deal with the study of the quantitative relationship between reactant and products is called chemistry اوس مونږ په دې کې به reactant پیژنو او اولنې خبردار reactant and products یا دا ډیفینیشن نو زموږ سره بیسیکلی مونږ د دې کوانټیټیټیو ریلیشنشپ کو مقداري لکه مثال کې مونږ به reactant راکړي نو مونږ به product معلومو یا به مونږ له product راکړي reactant به معلومو نو که مونږ یا product معلومو نو د product به هم څه کوانټیټي او که reactant معلومو نو د reactant به هم څه کوانټیټي یا به یو ویلیو نونی بل به انونی نو دا چې کله د reactant او د product په منځ کې کوم ریلیشن دی دې ته مونږ وایو stoichiometry نو دا زموږ سره بیسیک کنسپټ دی د دې لپاره څو ټرمز دي چې دا یوز کیږي موستلی کیمیکل ریاکشن شو یا کیمیکل ایکویشن شو دا ډیر زیات امپورټنت دي نو مونږ دا پہله دا سټډي کوو چې تاسو کیمیکل ریاکشن وپیژنئ بیا کیمیکل ایکویشن وپیژنئ د هغې نه بعد به تاسو نورو بیا د مول کنسپټ ته ځو چې دا کوانټیټي مطلب څنګه ریاکټنټ او پروډکټ منځ کې کوانټیټي د موږ څنګه فایند کوو نو اولنې زه وایم کیمیکل ریاکشن موستلی دا به پریویس کلاسونو کې کیمیکل ریاکشن دا ډېر زیات امپورټنټ دی دا تاسو وپېژنئ پهله ډیفینیشن کوم چې د پروسس ډیورینګ د
process during which chemical change occur in nature and composition of substance. That is the important definition دی یو پیرو ته بیا وګورئ the process during which chemical change occur in nature and composition of substance. اولنۍ خبره nature composition of substance. نو دا دوه خبرې دي پکې دا ډېر زیات امپارټنټ دي. دا لیکچر ټوټل چې وکتلی شي نو انشاءالله کمپلیټلی به پوه شئ. اوس پهله یو ډیفینیشن داسې هم موږ کولی شو که د دغه نه لږ ښه اسان ډیفینیشن وي نو داسې دی چې د process during which old substance disappear and new substance appear is called chemical reaction. مطلب هغه چې په هغې کې اولډ سبسټانس چې کومه دي زاړه چې کومه سبسټانس دي هغه ختم شي ډسپیر شي ختم شي نیو چې کومه سبسټانس دي هغه پکې اپیر شي ښکاره شي نوي سبسټانس پکې راشي نو دې ته هم موږ څه وایو کیمیکل ریاکشن وایو. یا موږ داسې هم ویلی شو د پراسس مختلف ډیفینیشن دي تاسو ته کوم آسان یې کولی شئ. د پراسس which are old burn brick and new burn pumped is called chemical reaction. چې په هغه پروسس چې په هغه کې اوړ باند چې کومه وي اوړ کومه مخکې چې باند جوړ شوی ابریک شي ختم شي مات شي او نیو باند چې کومه دی جوړ شي دې ته موږ کیمیکل ریاکشن وایو. نو دا مختلف ډیفینیشن دي تاسو کومه ډیفینیشن کولی شئ. اوس لیټ سپوز زه یو اگزامپل اخلم هغه داسې چې فار ایگزامپل زموږ سره هایډروجن دی هایډروجن دی زموږ سره هایډروجن ګیس دی हाइड्रोजन प्लस तर चा से कंबाइन की द ऑक्सीजन से कंबाइन की ऑक्सीजन से मतलब दे द इग्नाइट का मुंह सोजो इग्नाइट अदा कन्वर्ट की वाटर था उस पर दी की ओल्ड सब्सटेंस कोम द हाइड्रोजन او د اکسیجن دا دوه کمباین شو دي او دلته واټر جوړ کړي نو نوې سبسټانس دي جوړ شوی نو دته د یو کیمیکل ریاکشن زموږ سره شوی دی نو یو کیمیکل ریاکشن اولډ سبسټانس پکې ډیس اپیر شوی دی او نوې سبسټانس پکې اپیر شوی دی واټر جوړ شوی دی دلته هایدروجن سره اونلی او دلته اکسیجن اونلی دلته اوس هایدروجن چا H2O جوړ کړه واټر جوړ کړي دا نوې سبسټانس اپیر شوی اور ختم شوی دی ته موږ سوال یو کیمیکل ریاکشن وایو. اوس د دینه مخکې دا ډیفینیشن ټولې بیا 1 by 1 به ایکسپلین کوو خو مونږ پیژنو کیمیکل ایکویشن. نو کیمیکل ایکویشن ډېر د دینه دا کیمیکل ایکویشن دا ډېر زیات امپارټنټ دی دا مونږ وپیژنو کیمیکل ایکویشن دا موسټلی دا ټرمینالوجي یوز کیږي نو بیا به څوک نه پوهیږي نو لیکو چې د سمبالیک ریپرزنټیشن ډیفینیشن داسې دی چې د symbolic representation of a chemical reaction
is called chemical equation. symbolic मतलब دې ته موږ شارټ وایو. شارټ symbolic mean short representation چې په اسانه طریقه باندې وشي. یا ته دویم ډیفینیشن داسې د chemical equation کولی شي چې a short hand मतलब नाम یو شارټ کټ دی، آسان طریقه ده. وی आप expressing a chemical reaction by symbol of elements and formula of compound is called chemical equation. یو پیر ورته بیا وخت کې دی a short hand way of expressing چې مونږ یو شارټ په اسانه طریقه ایکسپریس کو ظاهر کو a chemical reaction یو chemical reaction by symbol of element د element لپاره به صحیح symbol by او د formula of compound د formula لپاره به صحیح compound لپاره به صحیح formula دي ته موږ څه وایو؟ دي ته موږ وایو chemical equation. let's suppose اوس دا پهله chemical reaction او دا موږ په یو example په ترو د پوهې لپاره دا یو اگزامپل دی، تاسو ته ټول ډیفینیشن کلیر شي. دا بیسیک نه. فار ایگزامپل زموږ سره موږ شارټ کټ ویل دي که نه، نو اوس موږ خو هایډروجن نشو لیکلی چې هایډروجن ټوټل لیکو، نو موږ H2 لیکو. H2 فار ایگزامپل دا یو شارټ طریقه ده، دا یو کیمیکل ایکویشن دی، سیمبل دی. پلس O2 دا راوځي کېږي او دا څه جوړوي؟ دا زموږ سره جوړوي H2O. دی کمپاوند یا مالیکول، نو دا څه جوړوي؟ وزن. دا یو شارټ طریقه ده زموږ سره د الیمنټ لپاره په سیمبل دا سیمبل دی. دا الیمنټ دی فار ایگزامپل، دا موږ سیمبل دی، دا کمپاوند شو فار ایگزامپل، نو دا موږ فارموله ولیکله. اوس موږ مخکې ډیفینیشن کړلی چې کمپوزیشن یو پهله ډیفینیشن موږ کړی چې د کمپوزیشن او نیچر کې چینج راشي، دې ته موږ یو کیمیکل ریاکشن وایو. نو څنګه کمپوزیشن کې چینج راځي؟ کمپوزیشن داسې دی، فار ایگزامپل د پهله نیچر سټډي کوو. نیچر د دې سره د هایډروجن ګیس نیچر دا دی، نیچر چې دا څه کوي؟ دا فایر کیچ کوي، مطلب دا چې دا اور اخلي، نو کیچ ا فایر. او د دې اکسیجن ګیس څه کار دی؟ د اکسیجن ګیس هیلپ ان برنینګ. د دې د فایر څه کوي؟ د اور څه کوي؟ د تیزی. نو د دې نیچر دا دی چې دا خو اور اخلي هایډروجن ګیس، اکسیجن ګیس کار دا دی چې تیزی. او دا د دې واټر څه کار دی؟ واټر د پروډکټ چې کوم جوړ شي واټر، نو دا ایکسټینګویش اپ فایر، مطلب دا فایر چې کوم دی دا ختموي. نو د دې دا ټوټل نیچر، د دې نیچر څه جدا و، د دې نیچر جدا و، او د دې نیچر کمپلیټلی چینج شوی دی کنه، کوم پروډکټ چې جوړ شوی دی، نو دا یو کیمیکل ریاکشن شوی دی کنه. نو په نیچر کې چینج راغلی دی کنه، دلته نیچر جدا او دلته نیچر جدا او دلته نیچر کمپلیټلی جدا شوی، دا یو په نیچر کې چینج راغلی. بل په کمپوزیشن کې څنګه چینج راځي؟ کمپوزیشن کې څنګه چینج راځي؟ لیټ سپوز په هایډروجن په منځ کې کومه باڼو؟ هایډروجن منځ کې باڼو، اکسیجن منځ کې باڼو، دلته په ریاکټنټ په سایډ باندې. او که دلته واټر جوړ شوی نو د واټر په منځ کې د اکسیجن او هایډروجن منځ کې باندې، د اکسیجن او هایډروجن منځ کې باندې، دلته هایډروجن په خپل منځ کې باڼو، دلته اکسیجن په خپل منځ کې باڼو، دلته د واټر مالیکول چې کومه دی د اکسیجن او هایډروجن منځ کې باندې او د اکسیجن هایډروجن منځ کې باندې. نو کمپلیټلی د دې د کمپوزیشن چې کومه دی د چینج شوی دی، نو د کمپوزیشن یې څه شوی؟ چینج شوی. دې ته موږ یو کیمیکل ریاکشن وایو. بل وګورئ دلته وګورو موږ د دې هایډروجن منځ کې باندې، نو دا اور باندې، دلته اور باندې، د اکسیجن منځ کې باندې دا اور باندې، دا باند بریک شي، دا دوه باندونه بریک شي، د هایډروجن او د اکسیجن، او دلته نیو باند جوړ شي کنه، د اکسیجن او هایډروجن منځ کې باند جوړ شي کنه، نو اور باند کنورټ شي نیو باند ته. بیا قبل ډیفینیشن موږ کړی چې
اولډ سبستانس زموږ سره ډیساپیر شي، نیو سبستانس اپیر شي. نو دا اولډ سبستانس زموږ سره کمپلیټلی ډیساپیر شو دي، هایدروجن هایدروجن دا ختم شوی دی، اکسیجن اکسیجن ختم شوی، دلته واټر مالیکول جوړ شوی، ټوټل سټرکچر چینج دی. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو کیمیکل ریاکشن. او کیمیکل شارټ کټ یې موږ ریپرزینټ کوو په کیمیکل په فارموله باندې دی او یا په سمبل باندې ته کیمیکل ایکویشن موږ وایو. نو بل ټاپک کې دا کیمیکل ایکویشن کیمیکل ریاکشن دا کلیر شو زموږ سره. ٹھیک شو. بل ټاپک موږ سټڈی کوو بیلنس کیمیکل ایکویشن. دا ډېر زیات امپورټنٹ ټاپک دی. بیلنس کیمیکل ایکویشن دا ډېر زیات لازمي دی. ایکویشن بیلنس کیمیکل ایکویشن پہله موږ ډیفینیشن کوو. نو ډیفینیشن نه بعد خلک بیا په اسانه پوهیږي چې داسې ایکسپلین کوي بیا نه پوهیږي. نو ډیفینیشن به پہله موږ وکړو او بیا به اگزامپل په ترو تاسو ته وکړو. نو زه وایم هم داسې an equation in which the total number of atoms of each element of n left hand څومره لیفت سایډ باندې الیمنٹ دي. لیفت هاند سایډ اټس مین چې د دې نه مراد سره پروډکټ به زه ویم چې پروډکټ څه ته وایي، دا به بیا وروستو ایکسپلین کوو. equal to the total number of elements on right hand side اس مطلب د دې مراد دی ریاکټنٹ دې ته موږ وایو is called balance chemical equation. دې ته موږ وایو balance chemical equation وایو. بیا نو موږ داسې ولیکو ډیفینیشن an equation in which the total number of atoms څومره چې atoms دي of each element up in left hand side په left hand side څومره دي مطلب پراډکټ څومره number of atom دي او equal to the total number of element on right hand side reactant مطلب دا چې څومره reactant دي دومره به پراډکټ دي. نو دې ته موږ څه وایو چې balance chemical equation وایو. د reactant او د product concentration به په دواړو سایډ باندې mostly equally دې ته موږ څه وایو balance chemical equation وایو. اوس دا به په example کوم example په توګه تاسو پوه شئ ان شاء الله. example let's suppose موږ واخلو هایدروجن. څه واخلو؟ هایدروجن. دا هایدروجن دی زموږ سره او پلس موږ واخلو اکسیجن. هایدروجن پلس او اکسیجن دا څه جوړوي؟ هایدروجن چې اکسیجن چې رایزیشن دا څه جوړوي؟ دا واټر جوړوي. دا هایدروجن زموږ سره څو دي؟ دا هایدروجن زموږ سره 2 دي. دلته موږ وګورو دا هایدروجن. دا اکسیجن زموږ سره څو دي؟ 2 دي. دا اکسیجن خو دلته که موږ وګورو هایدروجن خو زموږ سره 2 دي خو اکسیجن زموږ سره 1 دی. نو دا ایکوال نه دي، مطلب ایکوال نه دي. ریاکټنټ خو برابر دي خو پراډکټ ایکوال نه دي. نو دلته موږ وګورو نو دا بیلنس نه دی، دا ام بیلنس دی. د ایکویشن سره دا ام بیلنس دی. نو اوس زموږ سره یو لا ده نمبر 1 لا ده زموږ سره law of conservation of atoms. دا لا څه وایي؟
دا لازم موږ سره دا وایي چې اټم کین نایدر بی کریټ نایدر بی نار بی ډسټرای. مطلب دا چې اټمز چې کوم دي دا به نه جوړیږي او نه به ډسټرای کیږي، نه به ختمیږي. یو دا لازم موږ سره دا وایي. کمپوزیشن د دې چینج کیږي یو پام نه بل پام ته، خو چینج نه به ډسټرای کیږي او نه به جوړیږي. یو لا دا ده د دې سره یو ولا بله ده لا اف ماسو، بله لا داسې ده لا اف mass lab conservation of mass نو دا سوای mass can neither be create nor be destroy. نو دا مو مطلب mass چې دا به نه کریټ کیږي او نه به ډسټرای کیږي. نو دیو دا دوه کنسپټ دي. اوس دا دوه به موږ ایکسپلین کوو ون بای ون. لیټ سپوز موږ سره هایدروجن دی پلس د زموږ سره اکسیجن دی، نو دا کمباین کیږي او د څه جوړوي، د زموږ سره واټر جوړوي. دا سمپل خبره ده. هایدروجن اکسیجن کمباین کیږي د زموږ سره څه جوړوي، واټر جوړوي. د دې هایدروجن اټامیک نمبر کوم وګورو 1 اټامیک نمبر دی. نو هایدروجن زموږ سره څه دي، د 2 ګرام دی. هایدروجن زموږ سره څو دي، 2 ګرام دی. د دې اکسیجن 16 دی، نو 16 دونی 32 2 دي، د دې 32 ګرام شو. دا څو شو، دا 32 34 ګرام شو. دا 34 ګرام شو. لیټ سپوز دا څو شو، دا 34 ګرام شو. 34 ګرام شو. که واټر موږ وګورو، واټر زموږ سره څو ګرامه دي، دلته موږ واټر وګورو، نو واټر زموږ سره دي 2 هایدروجن 2 او 16 اکسیجن 18 ګرام. واټر زموږ سره څو دي، 18 ګرام دي. نو موږ خو وی چې اولنۍ خبره دا ده اټم چې څومره نمبر اف اټم دي دا بیلنس هم نه دی دا ایکویشن، او چې څومره نمبر اف اټم دي زموږ سره، نو د دې ماس چې کوم دی دا ایکوال به موږ وایو. د دې ماس 34 دی د ریاکټنټ ماس، او د پروډکټ ماس 18 دی، 18 ګرام دی. نو ام بیلنس ایکویشن دی. نو دا کریکټ نه دی، دا سره کریکټ نه دی. نو اوس دا به موږ بیلنس کوو. دا ایکویشن ته د څه ضرورت دی، د بیلنسینګ ضرورت. چې دا ایکویشن موږ بیلنس کوو، لیټ سپوز دا به زه بیا ولیکم H2 پلس O2 دا کمباین کیږي H2O جوړوي. هایدروجن څو دي، هایدروجن 2 دي که نه، اکسیجن سره 2 دي. دلته څو کمې دي اکسیجن، دې سره 2 ملټیپلای کړي، 2 دونی دا 4 شو، دې سره به هم 2 ملټیپلای کوو. اوس ګوره دا اوس بیلنس شو. اوس لیټ سپوز دا 100 ګرام شو، دا اوس یې ګورو دا 4 ګرام شو، دا 4 ګرام شو. اولنۍ خبره دا 100 ګرام شو، دا 4 ګرام شو. اوس که موږ وګورو د اکسیجن خبره، دا څو دي 32 ګرام. ها هایدروجن 2 دونی 4، نو 4 ګرام دا شو، 4 ګرام او 32 ګرام. اکسیجن 2 دي کنه 32 ګرام. نو دا څو شو، دا ټوټل شو 36 ګرام. دا ټوټل شو 36 ګرام. دا 36 ګرام شو او دا هم 36 ګرام شو. 36 ګرام شو. نو ایکویشن بیلنس شو کنه، د 36 ګرام 36 ګرام. نو دا بیلنس شو کنه. نو دې ته موږ بیلنس کیمیکل ایکویشن وایو. د دې ډیر زیات امپورټنس دی د بیلنس کیمیکل ایکویشن. دا به موږ 1 بای 1 وایو. نو سټیکومټري کله چې موږ مول کیلکولیشن کوو، نو د دې لپاره ډیر زیات ضرورت دی د بیلنس کیمیکل ایکویشن. د بغیر د بیلنس کیمیکل ایکویشن نه سټیکومټري کیلکولیشن موږ کولای نشو. اوس یو ټرمینالوجي یوز کیږي، هغه ته موږ وایو ریاکټنټ. دا ډیر زیات ضروری دی، موږ بار وایو با ریاکټنټ. ابل یوز کیږي پروډکټ. نو ریاکټنټ څه ته وایي، ا کیمیکل سپیشیز which reacts together. مطلب ځان سره ریاکشن کوي. څه کوي، ځان سره ریاکشن کوي. نو دې ته موږ څه وایو، هغه سپیشیز. دې ته موږ څه وایو، دې ته موږ وایو ریاکټنټ. اوس دا سپیشیز څه کیدی شي، سپیشیز مطلب دا سپیشیز به کیدی شي سپیشیز. دا به موږ بیا 1 بای 1 وایو. دا زموږ سره اټم کیدی شي، کنه شي. دا مالیکیول کیدی شي، دا کمپاوند کیدی شي،
د الیمنٹ کېدای شي، د فارموله کېدای شي، فارموله یونټ، د آینز کېدای شي، آینز مطلب کیټاین ان اناین، پری ریډیکل کېدای شي، دې ته موږ څه وایو؟ دیټ از کالډ ریاکټنټ. مطلب په دې سایډ باندې لکه هایډروجن شو زموږ سره، اکسیجن شو، دا سړي زموږ سره ریاکټنټ او پراډکټ. اوس بل پراډکټ، بل څه چیز دی؟ پراډکټ. دا سمپل خبره ده. بل څه دی؟ پراډکټ. نو پراډکټ نیو سبسټانس، سمپل خبره ده. نیو سبسټانس پام، نیو substance formed by the chemical reaction of reactants. The reactants نو جوړیږي کنه is called product. اوس لکه لیټ سپوز اگزامپل مونږ وی کنه دا هایدروجن دي زموږ سره کنه پلس دا اکسیجن دي زموږ سره، دا کمباین کیږي څه جوړي؟ دا واټر جوړي کنه. نو دا دته دا هایدروجن شو، دا یا دا اکسیجن دا په خپل منځ کې ریاکشن کوي کنه، دا ریاکټنټ شو، ریاکټنټ شو. او دا نیو سبسټانس چې کومه جوړ شوی نو دته مونږ پراډکټ وایو کنه. سمپل خبره ده. دا ریاکټنټ او دا پراډکټ نو اس کالډ product and reaction. دې ته څه وایو موږ؟ product and reaction. ټیک ده. نو نن موږ څه وی؟ نو نن موږ وی سټیکومټري څه ته وایي؟ سټیچومټري یا سټیکومټري. د هغې نه علاوه موږ بیلنس کیمیکل اکویشن وی، کیمیکل ریاکشن وی، کیمیکل اکویشن وی او پراډکټ او ریاکټنس. دا ډېر زیات بیسیکلی دا یادول او سمپل خبرې دي. نو دا به د دې نه وړاندې بیا به سبا انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې موږ مول وایو او بیا به مول کلکولیشن وایو انشاءالله وړاندې به ځو داسې.